ګیره د 1,00,000 پیغمبرانو سنت دی. په جنت کې د بی بی حوا د سر ویختو نو آدم علیہ السلام تقاضا وکړه چې خدای داسې ویخته زمام پکار دی. نو الله ورته وی چې طالبم زینت درکړ، نو ګیره ولا پیدا کړه. ورته آدم د بی بی حوا زینت د سر ویخته دی او ستا زینت دا ګیره ده. نو ګیره د سړی زینت دی، په دې خسته ښکاري، په دې ښه ښکاري. نو عرض میں داو چې ډېر احتیاط کوئ. د پیغمبر سنت تا سپک قتل د دغه خلقو به د خدای سره هیڅ تعلق نه. د پیغمبر سنت تا سپک قتل د دغه خلقو به خدای سره هیڅ ځای نه. بعض خلک وایي چې خزه مې خپکیږي چې ګیره پرېږدم. نو خلک د ښځې چې ویښته خوښ نه دي نری راوله دنه سر کل کا او ته ګیره کله واله. یو خدا غیرت وکړي نری وله راوله و ستا دا ګز ګز ویښته چې په سر ولاړ دي زما دا خوښ نه دي، هغې نه سر کل کا مولی ته جوړه کا او ته ګیره کله واله. تم ځان ته سړی دی چې تا ښځه تا ته ووایي چې ستا ګیره زما خوښه نه، ته سړی بیا بیا سپینه او توره توروالی د ګیرې خالص تورول چې دي دا حرام دي. خالص تورول د ګیرې چې دي دا حرام دي. او کم انسان کی چې د بل غم نو، د بل غم نو، هغه انسان منځ نه دی، حج نه دی، زکات نه دی، انسانیت هغه انسان هم نه دی، هغه خر دی، صرف په سلوربوري نه ګرځي، نیغ ګرځي. چا کې چې د بل غم نو. په جنگ احد کې 9 کسان لګېدلي دي داسې په قطار پراته دي. اوبه راوړئ، اوبه یې چې راوړئ رومبیله یې چې ورکړې، ویل زما خیر دی دې دویم لی ورکړه. چې دویم لی ورکړې وې زما هم خیر دی دې دریم لی ورکړه. چې دریم لی وړی زما هم خیر دی دې څلورم له چې نهم پورې اوبه رسېدې چې دې خوا وکته ټول وفات شوي د زنکدن په وخت کې. یو سړی چې د زنکدن په وخت کې موي چې زما خیر دی دې بل لی ورکړه. تاسو به وکړئ داسې په ایمان؟ د ودونو کې چې ناست دي داسې په ډله باندې او د چا مجمع کې غوښې تیکه زیات دي، د چا کې کمه دي، کمې والا لږه لږه خوراک وایي زمونږ خپله کمېږي، مړه تعالی څه درکړي. وبه کوي داسې. نو عرض مې دا و عزیزانو چې لوی شی چې کوم دی هغه یو درد دی دننه په زړه کې چې د بل متعلق پیدا شي، او چې د بل متعلق د درد نو نو د هر څه به د مسترد شي. الله دې د هغه ورځې نه وساتي چې زمونږ هر څه به مسترد شي. روجه بزي، منځ بزي، حج بزي. حج څنګه حج؟